بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو یو لسم نمبر درس دی. ان شاء الله نن به موږ د جمله اسمیه او د جمله فعلیه ترکیب زده کوو. د مخکې سبقونو کې موږ جمله اسمیه مو پیژندله، جمله فعلیه مو پیژندله. جمله اسمیه هغه جملې ته وایي چې د اسم نه شروع کیږي. جمله فعلیه هغه جملې ته وایي چې د فعل نه شروع کیږي. اوس په د جمله اسمیه ترکیب څنګه کوو جی؟ د جمله اسمیه خبریه ترکیب به داسې کوو چې لکه زیدون، داس ما سره ګورې جوس زیدون عالم، ما سره یو د جمله اسمیه ده. زیدون عالم جمله اسمیه ده، یو زید دی یو عالمن. نو ترکیب به داسې کوو چې زید مبتدا دی، زید څه شی دی؟ دا مبتدا دی، او عالم خبر. زید مبتدا او عالم خبر. چې مبتدا او خبر ملو شي نو جمله اسمیه خبریه شوه. چې مبتدا او خبر ملو شي نو جمله اسمیه خبریه شي. لکه زید عالم، دا زید مبتدا او عالم خبر. مبتدا او خبر چې ملو شي نو دې نشي جمله اسمیه خبریه. دا مونږ سره جمله اسمیه خبریه ترکیب شو. جی مونږ به داسې جمله اسمیه ترکیب به داسې کوو. د جمله اسمیه خبریه ترکیب به داسې کوو. ګوره جی چې زید عالم دا مونږ سره یو جمله ده، نو په دې کې زید مبتدا او عالم خبر. چې مبتدا او خبر ملو شي نو جمله اسمیه خبریه شي. چې مبتدا او خبر ملو شي نو جمله اسمیه خبریه شوه. چې مبتدا او خبر ملو شي جمله اسمیه خبریه شوه. اوس پر اخکته مثالونو کې ټول په دې ترتیب باندې کوو. او د جمله فعلیه خبریه ترکیب کوو. د جمله فعلیه خبریه ترکیب به داسې کوو لکه موږ سره عالم زید دا جمله ده. عالم زید دا موږ سره جمله ده. نو په دې کې به دا عالمه فعل دی، دا عالمه پکې دا اول نمبر عالمه دا پکې فعل دی، او زیدون پکې فاعل دی. زیدون پکې فاعل دی. چې فعل او فاعل ملو شي، چې فعل او فاعل ملو شي نو جمله فعلیه خبریه شي. چې فعل او فاعل ملو شي نو جمله فعلیه خبریه شي. ترکیب به اوس داسې کوو. خو اول ګوره یاد وساتئ په کوم اسم باندې دلته چې په کوم لفظ باندې الف او لام په شروع کې وي، ال چې په شروع کې وي نو دا به اسم وي. څه به وي؟ اسم به وي. او دویم چې تنوین وي په دو زبر یا دو زیر یا دو پیش، دو زبر یا دو زیر چې دا پی وي نو دا به هم اسم وي. د دې نه علاوه چې د کم اسم په شروع کې الف لام یا اخره کې تنوین نه وي که نه، نو هغه به بیا فعل وي. لکه اوس دلته ګورئ جي ترکیب کو په دې ترتیب باندې. ګورئ الطعام د دې په شروع کې الف لام دی. وګورئ جي الف لام په شروع کې شته نو دا اسم دی. نو دې اسم ته مبتدا وایي ځکه د دې جملې ابتدا ته وشوه مبتدا. او حاضرون، دا حاضر وګوره اخره کې تنوین دی نو دا خبر دی. نو مبتدا د خپل خبر سره چې ملو شي نو دې نه جوړ شي جمله اسمیه خبریه. دا مونږه د جمله اسمی خبری ترکیب وکړو. الطعام، طعام خوراک ته وایي، او حاضر معنا حاضر دی، طعام خوراک حاضر دی. نو په دې کې الطعام مبتدا دی ځکه د دې جملې الطعام حاضر دا یو جمله ده. د دې ابتدا د اسم نه وشوه نو ځکه دغې ته مونږه مبتدا وایو. او دا حاضرون د دې مبتدا باره کې خبر ورکړی چې او دا طعام حاضر دی. نو دا مبتدا او خبر چې ملو شي نو جمله اسمیه خبریه شي. جمله اسمیه خبریه شي. دی بل ته ګورئ جي دی بل اسم په شروع کې الف لام دی، نو دا الف لام والا اسم چې دی نو دا مبتدا شي. او دا بل چې باردون دا په آخره کې تنوین دی نو دا به را سره خبر شي. مبتدا چې د خپل خبر سره ملو شي، مبتدا چې د خپل خبر سره ملو شي نو جمله اسمیه خبریه شي. الماء مبتدا دی، باردون خبر دی. مبتدا چې د خپل خبر سره ملو شي نو جمله اسمیه خبریه شي. الانسانو د دې انسان په آخره کې مو ګورئ جي شروع کې ال دی، الف لام دی نو دا مبتدا شو مونږ سره، دا مبتدا شو. او حاکمون را سره خبر شو. مبتدا چې د خپل خبر سره ملو شي نو جمله اسمیه خبریه شي. جمله اسمیه خبریه شي. خجی الطعام
مبتدا حاضر خبر مبتدا چې خپل خبر سره ملو شي نو جمله اسمیه خبریه شوه. الطعام حاضر معنی دا خوراک حاضر دی. الماء بارد الماء دا اوبو ته وایي او مبتدا ده او باردون دا یخ ته وایي یخې نو دا یخ خبر شو نو اوبه یخې دي نو دا دواړه پوره یو جمله شوه. الماء مبتدا او باردون خبر مبتدا چې د خپل خبر سره ملو شي جمله اسمیه خبریه شوه. الانسان انسان ته وایي. حاکم حاکم بادشاه دی. الانسان حاکم نو الانسان مبتدا حاکم خبر انسان حاکم دی انسان مبتدا او حاکم خبر مبتدا چې د خپل خبر سره ملو شي جمله اسمیه خبریه شوه. اوس وګورئ جی په دې جلسه کې وګورئ جلسه کې نه په دې جلسه شروع کې الف لام شته او نه په آخره کې تنوین شته نو دا موږ سره فعل شو. جلسه دا فعل شو او دا زید فاعل شو. دا زید وګوره فاعل ځکه دی چې د په آخره کې تنوین دی. فعل چې د خپل فاعل سره ملو شي نو جمله فعلیه خبریه شوه. د جلسه زید معنا دا ده زید کېناستو. زید کېناستو. اوس وګورئ جی دقه شان ذهبه دی. د ذهبه په شروع کې الف لام هم نشته آخره کې تنوین هم نشته نو پوه شه چې دا فعل دی. او دا عمرو دلته ورسره واو شته نو دا عمرو چې دی دا را سره فاعل دی نو دا فعل چې د خپل فاعل سره ملو شي نو جمله فعلیه خبریه شي. جمله فعلیه خبریه شوه. ذهبه معنا د لاړو او عمر لاړو دا عمر د یو سړي نوم دی او ذهبه دا فعل دی نو دا تلل یو کار دی نو ذهبه عمر لاړو او دا ذهبه فعل عمر فاعل او فاعل چې ملو شي جمله فعلیه خبریه شوه. اوس وګورئ شربت. د شربت په شروع کې الف لام هم نشته آخره کې تنوین هم نشته دا دواړه شیزونه پکې نشته د اسم دواړه نښې پکې نشته نو دا فعل شو. شربت فعل شو. او هندون دې کې وګوره د اسم یو علامت پکې شته تنوین نو دا هندون فاعل شو. فعل چې د خپل فاعل سره ملو شي نو جمله فعلیه خبریه شوه. جمله فعلیه خبریه شوه. دا ترکیب طریقه د جی دا په دې طریقې سره یادو ان شاء الله. دا ترکیب هم چې زده کو د قرآن حدیث فقه دا ټول کتابونه به په دې باندې ښکلې طریقې سره حل کولی شئ او 100% صحیح ترجمه به کولی شئ. چاله چې ترکیب نه ورځي نو هغه د هغه ټوله ترجمه هم غلطه وي که هغه د احادیثو کوي که د فقه کوي که د قرآن کوي. اکله کې وګورئ نه شروع کې الف لام شته نه آخره کې تنوین شته نو دا فعل شو. او خالدون ته وګورئ شروع کې الف لام نشته خو آخره کې تنوین شته نو دا اسم دی نو دا اسم را سره فاعل شو ځکه دا فاعل اسم نو فعل چې د خپل فاعل سره ملو شي نو جمله فعلیه خبریه شي. ٹھیک شو جی. دقه شان نسواره دی. د نسواره په شروع کې الف لام هم نشته آخره کې تنوین هم نشته نو پوه شه چې دا فعل دی. او بکرون ته وګورئ بکرون په الف لام خو شروع کې نشته خو آخره کې پکې د اسم علامت شته تنوین نو دا دغه دی دا فاعل دی. فعل چې د خپل فاعل سره ملو شي نو جمله فعلیه خبریه شوه. خجی اکل معنا را اکل خوړلو ته وایي. اکل خالد خوراک وکړو خالد وخوړه نو دا اکل فعل خالد فاعل دا خوراک دی فاعل کړی دی نو دته ځکه فاعل وایي نو دا اکل فعل او خالد فاعل او فاعل چې ملو شي نو جمله فعلیه خبریه شوه. نسواره معنا را مدد کول او بکرون دا فاعل دی یعنی مطلب دا دی چې د بکر مدد وکړو نو د بکر دا نسواره چې دا فعل دی بکرون فاعل چې د خپل فاعل سره ملو شي جمله فعلیه خبریه شي. نو ګورئ جی دا موږ سره
دا مونږ سره د نن ورځې درس و په دې کې مونږه د جمله اسمیه او د جمله فعلیه د ترکیب طریقه زده کړه د جمله اسمیه اول حصې ته مبتدا وایي دویم حصې ته خبر وایي مبتدا او خبر چې ملو شي جمله اسمیه خبریه شي بیا د جمله فعلیه اول حصې ته فعل وایي دویم حصې ته فاعل وایي فعل او فاعل چې یو بل سره ملو شي نو جمله فعلیه خبریه شي نو ګورئ دې کې دا اول درې کما جملې چې دي الطعام حاضر یو جمله ده الماء بارد دویمه جمله ده الانسان حاکم درې جملې شوې نو دا درې را سره جمله اسمیه جملې دي او دې نه پس چې څونه دي دا ټولې را سره جمله فعلیه دي جلس زیدون جمله فعلیه ده او ذهب عمرو جمله فعلیه ده شربت هندون جمله فعلیه ده اکل خالدون جمله فعلیه ده نصر بکر دا جمله فعلیه ده نو درې را سره جمله فعلیه شوې دا جمله اسمیه شوې او پنځه را سره دا جمله فعلیه شوې نو ګورئ دا ترکیب په دې طریقې سره زده کړو ان شاء الله العزیز مخکې سبقونو کې به موږ لا ډېره فایده راکوي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام